لکه مثلا یو دا هم چې کوم دی صورت دی چې په دې اشتهاراتو باندې پیسې ملاویږي. لکه د اشتهارات والا کمپنۍ سره به ته اکاونټ جوړ کړي، په هغې کې به څه خاص رقم کېږي او بیا چې ته څومره د هغوی اډورټایزمنټ وي، اشتهارات وي، هغه ګورې یا هغه شیر کې مختلف طریقو سره، نو په هغې باندې تا ته په یو اشتهار یا په لس اشتهاره باندې څه خاص رقم ملاویږي. نو دا چې کوم دی ناجایز دی، دا ټیک نه دی، د دې دا نفع دا ټیک نه ده. ځکه چې د دې مثال داسې دی چې یو خو دا د اشتهار کتل او د دې دا محنت داسې څه قابل اجرت او قابل معاوضه څیز نه دی چې په دا ګینې داسې محنت دی چې په دې باندې څوک مزدوري ورکړي یا چې کوم دی څوک څه نفع ورکړي. او که بیا فرض کړه یو کس دا ووایي چې یاره په دې محنت کېږي او ټایم به ورکړي او خامخا پیکیج به کوي او پیسې پرې لګي، وخت پرې لګي، نو دا هم یو محنت دی. نو که دا مونږ ومنو چې یو محنت دی، خو لیکن بیا چې کوم دی دا په هغه مزدورۍ والا شکل کې او په هغه حکم کې نه راځي. ځکه چې کوم اجاره چې کوم وي، اجرت او مزدورۍ والا کوم عمل وي، لکه یو کس چا څه مزدوري وکړي، نو هغه ته د هغې خپلې مزدورۍ او د هغې خپل محنت چې کوم معاوضه وي او اجرت وي هغه ملاویږي. لیکن دلته چې کوم دی په ایډوانس کې تا نه یو خاص رقم جمع کړي، هغوی سره چې کوم دی په یو خاص شکل کې یو پیکیج به وکړي یا به چې کوم دی څه وکړي، هغوی سره به څه خاص رقم جمع کړي او بیا به تا ته چې کوم دی په هغې باندې ټاسک درکولی کېږي او بیا به په هغې باندې تا ته اجر چې کوم دی ملاویږي. نو دا د هغه د اجارې د اصولو خلاف هم چې کوم دی. او دغه شانتې په دې کې چې کوم دی دا هم وي چې بعضې خلک صرف هغه وګوري او اخیستلو سره یې سر و کار نه وي، اخلي نه، صرف وکتلو او په هغې هم تا ته چې کوم دی معاوضه ملاویږي. نو دا هم چې کوم دی ټیک نه ده. که یو کس وایي چې دا کمیشن دی، زه کمیشن اخلم، نو تا خو نه یو څیز خرڅ کړی نه دی چې کوم دی اخیستی دی، نو په هغې باندې ته څنګه چې کوم دی صرف د یو کس د څیز وښودلو او ته په هغې باندې کمیشن اخلي، نو دا کمیشن ټیک نه دی، دا ناجایز دی. بل په دې کې چې کوم دی د جاندار تصویر راځي، نو د جاندار تصویر حرام دی او په هغې باندې نفع اخیستل هم چې کوم دی ناجایز دي. دغه شان په دې کې د ښځو تصویران هم چې کوم دی راځي، نو د ښځو تصویرانو ته کتل هم ګناه ده او حرام دي او په هغې باندې نفع اخیستل هم چې کوم دی دا ګناه ده او ناجایز دي. دغه شان چې کوم دی په دې کې یو دا قباحت هم دی چې په دې کې د سود د معاملې اپشن هم وي. لکه بعضې دغه کې داسې وي چې اته ته وایي چې د سود والا معامله کې او که نه دا داسې چې کوم دی د اشتهاراتو والا او پیکیج جمع کړي او په هغې به تا ته چې کوم دی بیا نفع ملاویږي. نو که تا مخکې چې کوم دی د دوی دا اشتهار فارورډ کړلو او بل کس پکې د سود والا معامله شروع کړله، نو ته چې کوم دی د سود په معامله کې معاون جوړ شولې، په هغې کې د معاونت وکړلو، نو د دې وجې نه د دې ټول قباحتونو په بنا باندې د اشتهاراتو په کتلو باندې مخکې شیر کولو باندې چې کوم اجرت ملاویږي او کوم نفع ملاویږي، دا چې کوم دی ناجایز ده او د دې نه چې کوم دی خپل ځان ساتل پکار دي. نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې داسې زمانه به راشي چې سړي ته به دا خیال نه وي چې کوم څیز د حاصل کو یا دا حلال دی او که حرام دی، او چې کله داسې وخت راشي چې د حلال او حرامو تمیز ختم شي، د حیا او د بې حیایي تمیز ختم شي، نو بیا الله جل شانه داسې عذابونه راولي اچانک چې ټول ته بیا پریشانه کېږي. یو دم کې مال ختم شي، یو دم کې چې کوم دی سامانونه ختم شي، یو دم کې د انسانانو چې کوم دی جانونه ختم شي. الله جل شانه دې موږ تاسو د داسې حالاتو نه وساتلی.